موسی علیه السلام خبرې وکړې د خپل رب سره چې کله د الله سره په کوه تور باندې خبرې وکړلې نو د الله د کلام اثر دا دی چې د سړي په زړه کې بیا د دیدار شوق پیدا کیږي. موسی علیه السلام په زړه کې ډېر شوق د الله د دیدار پیدا شو. د الله نه سوال وکړو چې یا رب ارنی انظر الیک، الله پاک ما د خپل ځان وښایه. نو الله پاک ورته فرمایل لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. موسی علیه السلام وایي یا الله پاکه ما ته د خپل ځان لږ وښایه چې زه به د خپلو سترګو باندې ستا دیدار وکړم. موسی علیه السلام الله ورته وفرمیل ته زما دیدار هرګز نشي کولی، زه به د غر د خپله لږه غونده کې تجلي وښیم، او چېرې د غر برداشت کړه نو ته به یې برداشت کړي، او که چېرې د غر برداشت نه کړه نو ته نشي برداشت کولی. نو الله پاک جل جلاله چې غر ته لږه غوندې تجلي وکړله، غر ریزه شو. موسی علیه السلام بې هوشه راپرېوت. چې کله په هوش کې راغی نو الله ته توبه وویستله چې الله پاکه زه ستا دیدار دلته کې نشم کولی. اصل کې د الله دیدار دا مشکل دی، ناممکن نه دی. د الله پاک جل جلاله دیدار د دنیا په سترګو باندې شرعا دا سوال کول ناممتنع دي، دا نشي کېدلی، خو ممکن دی. ځکه پیغمبران د ناممکناتو سوالات نه کوي. پیغمبران د هغه څیز سوال نه کوي چې کوم ناممکن وي، خو د الله دیدار مشکل دی. نبی علیه السلام د الله دیدار کړی دی، کو سوال څوک وکړي چې ولې نبی علیه السلام د الله دیدار نه دی کړی، نو کړی دی. خو الله پاک جل جلاله دیدار نبی علیه السلام کړی دی، خو د اسمانونو د پاسه د دنیا بیا نشي ویلی، هغه د جنتونو او د آخرت منازل چې کوم دی بیا شروع کېږي، د اسمانونو د پاسه یې کړی دی. اگر چې په هغې کوم اختلاف دی د صحابهو، بعضې صحابوي نبي علیه السلام دیدار کړی دی، بعضې نه دی کړی. نو کو کړی دی نبي علیه السلام دیدار کړی دی، خو د اسمانونو د پاسه هغه د دنیا ماحول نه و، د دنیا مقام نه و. نو د الله پاک دیدار په دنیا کې په دې سترګو باندې نامشکل دی. البته آخرت کې به د الله پاک جل جلاله دیدار کیږي، او د ټولو نه لوی لذت دا په جنت کې د الله په دیدار کیږي. نبی علیه السلام فرمایي چې د ټولو نه اول به زه د قبر نه په ورځ د قیامت باندې راپاسم. خو د موسی علیه السلام د الله پاک سره چې کومې خبرې کړې دي نو هغه شوی کې اوسه پورې مړاوې شوي نه دي. قیامت کې هم د موسی علیه السلام دا شوی. نو نبی علیه السلام فرمایي چې د ټولو نه اول به زه راپاسم، چې کله زه د الله عرش ته وګورم نو د موسی علیه السلام به د الله د عرش خپه نیولي او فرمایي به چې رب ارنی انظر الیک، الله دا خو دنیا نه، د دنیا کې خو مشکل و، خو اوس خو راته خپل دیدار وکړه کنه، اوس خو راته خپل دیدار وکړه. نو هلته به موسی علیه السلام د الله د دیدار خواهشمند وي. اول د مؤمنانو نه ایمان راوړونکي وه بغیر د لیدلو نه. الله ما دا لیدل د دې دپاره نه کول چې زما یقین وشي، ما صرف د خپل شوق دپاره کول چې ستا دا خبرې دومره ښایسته دي نو الله ته به څومره ښایسته. نو زه د لومبې د مسلمانانو نه یم په هغه وخت کې بغیر د لیدلو ستا د ذات نه، بغیر ستا د دیدار نه، ستا دیدار مې نه دی کړی، نه مې لیدلی، خو زه په تا ایمان راوړونکی. قال یا موسی، الله ورته وفرمیل یا موسی علیه السلام الله ورته تسلي ورکوي چې یا موسی، ای موسی علیه السلام انی اصطفیتک، بېشکه ته ما غوره کړی یې، بېشکه ما غوره کړی یې ته علی الناس په خلکو باندې برسالاتي په خپلو پیغاماتو سره و بکلامی و په خپل کلام سره، فخذ واخله ما هغه څه آتیتک چې زه در کوم تا ته، وکن من الشاکرین او شه د شکر ګزارونه. پس په دې نعمت باندې شکر وباسه چې تا سره براه راست خبرې کوم او تعالی خپل کتاب مې درکو. فخذ پس اونیسه ما هغه کتاب آتیتک چې زه در کوم تا ته، وکن من الشاکرین او شه د شکر ګزارونه.